بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالمطلب لګون ته کې سیرت د عبدالمطلب هغه بیانوم. عبدالمطلب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکه دی. د نوم خپل چې کوم دی نو هغه شیبة الحمد دی. دا ډیر زیات ښایسته و، ډیر زیات ښکلی. عربو به دا شعر وی: على شیبة الحمد الذي كان وجهه يضيء ظلام الليل كالقمر البدري. چې د شیبة الحمد مخ چې کوم دی هغه د 14مې سپوږمۍ په شان پړقېږي، د دغه مخ د وجې تیاره رڼا کېږي. دا ډېر زیات ښایسته و. هر کله چې د نبي علیه صلات وسلام نیکه هاشم هغه د دنیا نه لاړو، بیا د نبي علیه صلات وسلام بیا د عبدالمطلب مور چې کومه ده نو هغه بیا د خپل پلار کړه، نو عبدالمطلب د خپلو ماماګانو کړو. هر کله چې عبدالمطلب لږ راغړ شو نو د عبدالمطلب تره د هاشم رورو چې د هغه نوم مطلب هغه راغی په ده پسې، او د هلک ځان سره کو د مدینې منورې نه روان شو مکې مکرمې ته. هر کله چې دوی ډېر زیات سفر وکړو مکې مکرمې ته ورسېدل، نو د سفر د وجې د عبدالمطلب مخ مبارک جامې مبارکې هغه د سفر د وجې د هغه دوړو د وجې څخه شوی وي، او یتیمو د یتیموالی د هغه د مخ نه ښکاره کېدو خلکو ته دا معلومېده چې دا یتیم دی. هغه خلکو دا مطلب نه تپوس وکړو چې یاره دا تا پسې شاته کم ماشوم ناست دی، دا څوک دی؟ نو هغه ورته وایي چې دا زما غلام دی. مطلب ورته د حیا د وجې وایي چې دا زما غلام دی. بیا هر کله چې هغوی خپل ځای ته ورسېدل نو مطلب د خپل وراره عبدالمطلب ته چې کوم دی نو پاکې جامې واچولې صفا سوتره، نو بیا یې ښکاره کړه خلکو ته چې دا زما وراره دی. د دې د وجې نه بیا د ده نوم عبدالمطلب هغه مشهور شو. په تمام قریشو کې عبدالمطلب یعنی د نبی علیه صلات وسلام دا نیکه په ټولو قریشو کې ښایسته و، په ټولو قریشو کې شریف، په ټولو قریشو کې سخي، او په ټولو قریشو کې د فتنو نه د جګړو نه لرې پاتې کېدونکي دغه څیزونه نه خوښول. عبدالمطلب چې کوم دی دا د هاشم نه هم زیات سخي و. دومره سخي و چې د سخاوت صرف د انسانانو دپاره نه بلکې د ځناورو دپاره هم و. شراب یې په ځان حرام کړي، شراب به نه څکل. هر کله چې د رمضان مبارک میاشت راله د ده سخاوت به نور هم سیوا شو، د خلکو له نور هم ډېر شی هر څه ورکول، سخي و. دا د نبی علیه صلات وسلام د نیکه د عبدالمطلب هغه لږ ونته کې سیرت و. دې نه پس بیا چې کوم دی نو عبدالمطلب بیا یو خوب لیدلی دی د زمزم د کوهي باره کې. هغه خوب به انشاءالله بلې ویډیو کې بیانوم.